ستړی مشه نازولو. همیشه چې څوک د اصولو نه، د اخلاق نه، د قانون نه انحراف کوي، چرته چې په یو قوم کې صبر، برداشت او تحمل ختم شي، چرته هم چې یو قوم چې دی د هغې یو قومي کردار دا جوړ شي چې هغې انصاف سره او رښتیا سره نه ودرېږي او پاټي بازۍ کوي، او چرته هم چې په یو اداره یا یوه محکمه کې خلک د قانون نه ځان بالاتر وګڼي او د هغې قیادت د دې قابل نه وي چې هغه بر وخت درستې فیصلې وکړي نو د هغې انجام همیشه خراب راځي. راځئ اول تاسو ته ښیم داسې یو انجام بیرمنشاه ایس ایچ او 410 سیټي پخوانۍ چې هغه لږه موده مخکې د میا عاصم شاه کاکاخیل ایډوکیټ د شهادت یا د قتل په الزام کې نامزد شوی دی او د هغې نه واله تر دې دمه د وکلا برادرۍ د عاصم د خاندان او د سوشل سوسایټي چې څومره ده او زموږ سیاسي جماعتونه دي نو هغه یو طرف ته دي، د پولیس محکمه او د پولیس محکمې سره باز ولاړ نظرباز پلویان چې دي نو هغه بل طرف ته دي. خو نن ډیولپمنټ دا و چې عبوري ضمانت کې تاریخ په پیښور های کورټ کې د بیرمنشاه هغه په سپینو جامو کې سره د پولیس په حصار او حفاظت کې های کورټ ته راغی او څنګه چې پیښور های کورټ کې وکیلانو هغه وکتو نو وکیلان بلوه شو او سوک سپېړه شروع شو. ډېر په مشکله باندې بیرمنشاه چې دی نو هغه خپل ځان بچ کو د های کورټ نه ووته. څه شیبه پس بیا په های کورټ کې چې کوم تاریخ لګېدلو هغې کې محفوظ فیصله وه، معزز عدالت هغه فیصله واوروله او د هغې مطابق د عبوري ضمانت کوم درخواست چې د بیرمنشاه و هغه خارج کو، پولیس ته یې حکم وکړ چې هغه دې ګرفتار کړي شي. مخکې خبره کوو په دې تجزیه کوو خو د پیښور های کورټ نه چې کوم فوټیج دی هغه تاسو ته ښول غواړم چې څنګه وکیلان او پولیس په خپلو کې لاندې وتي دي. نو راځئ دا ګورو بیا خبره کوو. تاسو وکتل چې په پیښور های کورټ کې بیرمنشاه کله د عبوري ضمانت کې چې کوم نن سماعت و هغې دپاره لاړ نو وکیلانو ولیده، بلوه شو او سوک سپېړه وشوه. اوس دا واقعه چې ده نو په دې باندې ډېرو خلکو خبرې کړي دي، اوس هم کېږي او ما پې هم کړي دي. خبره دا ده چې په یو حجره کې د فریقینو مابین کې په یو تنازع باندې خبرې اترې روانې وې، یو جرګه روانه وه او د چرته نه ګمنام یا بدنام یا نیکنام یا معلوم یا نامعلوم خلک چې دی نو پولیس ته ټلیفون کوي او په مختصر وخت کې بیرمنشاه سره د پولیس پارټۍ چې دی نو هغلته هغه مقام هغه حجرې ته رسي د عاصم شاه کاکاخیل ایډوکیټ شهید چې چرته خبره روانه وه او هغلته چې دی نو خبره روانېږي او د پولیس وینا دا ده چې ایوب نومې یو کس چې هغه مغرور د پړانګو پولیس ته مطلوب و هغه دغلته ناست و او پولیس چې کله د هغه نه M4 ټوپک اخیسته نو هغه مزاحمت وکړو، په دغه مزاحمت کې چې دی نو ټوپک وچلېده او عاصم چې دی نو شهید شو. حق څه دی، رښتیا څه ده، د موقع خبره څه ده، دا خو به د بېطرفه پولیس تفتیش نه یا جوډیشل انکوایري وشي یا نور ایجنسۍ یا کرایم برانچ یا داسې نور ایجنسۍ چې دي یا جوډیشل هغه انکوایري وشي نو حق سچ به معلوم شي. خبره په دغه ځای کې خرابه شو، بد اعتمادۍ ته لاړه چې پولیس د اف آی آر نه پس یا د اف آی آر چې دی نو نه کوه خو الټا د عاصم شهید د کور د اتیا 2 کالو اتیا مشران هم چې دی نو نامزد شو،
په کور کې مړی پروت و، ځواني مرګ پروت و او د هغې د کور خلک ونیولي شو. بیا د ډیپټي کمشنر د جرګې په تصوت باندې فیصله وشو، دواړه طرفینه اف آی آر شو. اف آی آر کې نامزد بیرمن شاه چې دی نو هغه ته پولیس موقع ورکړه او هغه یې ګرفتار نه کړ. په دغه حواله باندې پولیس ته یو قانون سهارلی وایي چې یاره صرف محض په دعوه باندې موږ ګرفتاري نشو کولی تر څو پورې چې تفتیش شوي نه وي او موږ ته شواهد راغلي نه وي چې موږ یې په عدالت کې ثابتولی شو. درسته خبره ده، قانون کې دا گنجایش موجود دی، خو آیا دا گنجایش د هر پاکستاني لپاره دی؟ ما خو په خپل زندګۍ کې په لومړي ځل او په چارسای کې په لومړي ځل داسې واورېده. دغه یوه خبره چې په بر وخت د هغه ګرفتاري ونشو، هغه په تاړه کې ناستو، په کوارټر کې ناستو، په دغې د عاصم شهید کورنۍ چې دا نو بلوه شو، خفه شوه. مظاهرې مو شوې، جلسې مو شوې، درنې مو شوې، آر پي او سره ملاقات وشو. آر پي او او ډي پي او صاحب او ډیپټي کمشنر چې د عاصم کور ته ملاړل، خو دغه ټول مذاکرات بې نتیجې ثابت شو. ورسره جانبین چې دي نو ملګرتیاګانې شروع وې او خلک ته راته قسم قسم خبرې کېدې. بعض خلک دا وایي چې په دې کیس کې یو سازش شوی دی، کم چې د منشیات او کاروبار کولو والا په چارسر کې بعض خلک دي او په تیرو وختونو کې بیرمن شاه چې په یو سټیشن ایسیټو نو هغه دغه خلکو ته لاس اچولی و. څوک وایي چې هغه د قانون د بالادستۍ دپاره لاس اچولی و، څوک وایي چې هغې په خپلو روزګار کې روان شو. خو دغه به الله ته پته وي، زه دغه دواړه خبرو ما ته پته نشته، خو زه هغه موقف ویم او د دې موقع نه هغې فایده واخیسته. دا هم ویل کېږي چې داسې یو کس دی چې هغه منشیات فروشه کې ډېر لوی نوم دی، د چارسدي اوسېدونکی دی او یو ډېر لوی افسر په پولیس کې چې دی نو د هغه نږدې زیر اثر دی، هغه سره چې دی نو یو قسم د کاروباري تعلق هم دی او د بیرمن شاه د ګیرولو لپاره هغه افسر مجبور کړی دی چې بیرمن شاه ته څه رعایت ورکړي شي. اوس خدای علم دی دا خبره د کومه پورې ټیک ده، خو که په دې کې ازادانه تحقیق وشي نو دا خبره به مخې ته راشي. خو دې سره سره چېرته چې وکلا کې اتفاق او اتحاد راغی، هغې مضبوط پوزیشن واخیسته او ټولو دا فیصله وکړه چې بیرمن شاه وکالت به څوک نه کړي. هلته شبیر حسین ګیګیاړي د چارسدي اوسېدونکی یو ډېر د نامې جامع وکیل دی، هغه د بیرمن شاه کیس واخیسته او په هغې باندې د وکلا برادرۍ په منځ کې نفاق راغی. د پبو بار کونسل ته آیات په شبیر ګیګیاني پابندي ولګوله. دغه شانتې هغه د ملګري وکیلانو سره تعلق و، هغې د هغه خلاف چې دی نو ایکشن وکړو. دغه شانتې مختلف بار، پېښور بار هم، او د هغې نه شبیر ګیګیاني یو طرف ته شو او ټول وکلا بل طرف ته شو. هغه م په ډېر مختصر وخت کې د بشري حقونو په حواله باندې څه د نوې تنظیماتو د کارګزارۍ او د کارکردګۍ اعلان وکړ په پېښور پریس کلب کې. خو وکیلانو په منځ کې یو نفاق جګړه راغله، بلکې د شبیر حسین ګیګیاني په دغه اقدام باندې وکیلان نور هم متفق متحد شو. په دې دوران کې بیرمن شاه عبوري ضمانت د لاهور های کورټ نه هم اخیستی دی او بیا وایي چې د اسلام آباد های کورټ نه هم اخیستی دی او هغه سره دغه یره وه چې وکیلان به بلوه کېږي، زما به څوک وکالت نه کړي. مقامي عدالتونو ته پیش کېده نو دغه اعتراض کېږي چې دی ولې نه پیش کېده، نو د هغې جواز دا دی چې هغه سره همدغه یاره وه، دا نن جوړ شوه. بهرحال مجبوراً هغه های کورټ ته پیش شو، شبیر ګیګیاني هغې انګیج کړ. شبیر ګیګیاني خلاف هم وکیلانو او سیول سوسایټۍ چې دی نو رد عمل ښکاره کړ او نن صورتحال دغې ته راغی او د هغه باره کې حکم وشو. اوس دا دی چې سرکاري وکیلان موجود دي، پولیس محکمه هم شته، هغې سره وکلا موجود وي. یو الزام دا هم دی چې دوه الزام دي، یو طرف ته ویل کېږي چې پولیس مکمل طور بیرمن شاه سره تعاون کوي، بل طرف ته ویل کېږي چې پولیس بالکل دغه خپل پیټیبان هېر کړی دی او که دا مړی شوی دی نو دا هغه ځان له نه دی کړی، دا یو محکمانه کاروایي وه په هغې کې چې دی نو یو افسوسناکه واقعه شوې ده. زما دا خپل ذاتي خیال دی چې دې سره ځینې نقصانات وشو. یو خو دا ده چې د بار او د هغه د پولیس محکمې په منځ کې تناو راغی، ځکه چې د آی جي خلاف هم هغې غونډه وکړه، بار او ورځې هړتال هم وشو. نو د پولیس او د وکلا په منځ کې چې د دواړو ډېر قریبي تعلق دی، ډېر لوی نفاق راغی، دا ډېره زیاته بده خبره وشوه. بله بده خبره دا وشوه چې د پولیس اهلکارو سره دا یره راغله که د ډیوټۍ په دوران کې څه حادثه کېږي نو محکمه به زمونږ تپوس نه کوي. د عوامو اعتماد کې دا کمی راغی
که محکمې یو اهلکار هر قسمه ظلم وکړي و محکمه هغه سره ودرېږي. دا متضاده مسایل جوړ شو. بله خبره دا راغله چې د نوي دور دا نوي هلکان چې هغې CSS کړی دی او پولیس افسران شوي دي نو د هغې کې د کمان او د قیادت فقدان دی. که چېرته دا واقعه د یو رینکر کومه ضلع کې هم وه خو که هلته یو رینکر تجربه کار مشر پولیس افسر و نو دا به ښه هینډل شوی وه. مس منیجمنټ شو، مس هینډلینګ وشو. اوس په دې کې د پولیس د چین اپ کمانډ خاموش پاتې کېدل د RPO نه واخله تر د IGP صاحب پورې د دې چین اپ کمانډ په دې کې بالکل خاموش پاتې کېدل یا د پولیس د محکمې د ضلعي پولیس نه بطور محکمه یو واضح موقف نه راتلل. هم دې خبرې ته اشاره کوي چې په بالا لیول باندې لکه په پولیس کې دوه طبقې دي، یو اهلکار دي او بل څنګه چې په ملک کې دي اشرافیه ده، د بدل بیلټ غټ افسران دي. دغه غټ افسران په هر لحاظ د یو بل تحفظ کوي یا دی په یو بل ځان ناغرضه کړي دي یا په دې ټول چین اپ کمانډ کې دا اهلیت نشته یا د دې مقاصد څه دي. خو بهرحال تر دې دمه د بیرمن شاه د ګرفتارۍ څخه خبر نشته. خو د های کورټ یو آرډر چې دی نو هغه راغلی دی، قانوني فورم چې دی نو هغه دستیاب دی. د دې نه پس سپریم کورټ دی دغه معطل کیدی شي، هغه هلته هم پیشي کیدی شي. نو ګورو به چې بیرمن شاه او د هغه وکیل شبیر ګیاني صاحب څه لایحه عمل اختیار کوي د عدالتي جنګ په حواله باندې دا خبره چرته رسي. او بل طرف ته دا ګورو چې د های کورټ د ښکاره احکاماتو نه پس چې دی نو پولیس چې دی هغه د بیرمن شاه په ګرفتارۍ کې څونه چمتو کیږي. خو بهرحال دا څه چې شوي دي دا غلط شوي دي، دا ښه نه دي شوي. څونه غلطۍ چې اوسه پورې شوي دي د هغې ګول بخښنه فریقین ته اوس هم دا درخواست دی د پولیس اعلی حکام ته، چارسدې مشرانو ته، د شهید کورنۍ ته، وکلا برادرۍ ته او خاص کر چارسدې بار ته چې د حق او د انصاف او د صبر او د تحمل مظاهره وکړي او د دې کې یو داسې صورتحال جوړ شي چې د ظلم د پاسه ظلم ونه شي. که د عاصم شهادت ظلم دی او نو د بهرمن شاه بې ګناه سزا به هم ظلم وي. د انصاف خیال دې وساتلی شي. هر سړی به خپل قبر ته ځي، هر سړی به خپل جواب الله پاک ته ورکوي. نو د دې او په چارسده کې نور تناو نه دی پکار. ګل بخښنه دی د یار سوچ او اثر نه و دی د انصاف تقاضې پوره کړي شي. اجازه غواړم د الله په امان.